نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې په مکه مکرمه کې یو کافر و مشرک روکانا ابن عبد یزید ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ دا نیکونه دی او دا غنوم دی روکانا رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربور ولای کړي د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په عبد مناف نیکه کې شریک کی تربوران دي د روکانه د پلار نوم دی عبد یزید د عبد یزید د پلار نوم دی هاشم د هاشم د پلار نوم دی مطلب د مطلب پلار دی عبد مناف دا د پیغمبر علیه السلام نیکه دی او د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم مبارک محمد صلی الله علیه وسلم د پلار نوم دی عبد الله دا عبدالله سے پلارو عبد المطلب دا عبد المطلب سے پلارو هاشم دا هاشم پلار دے عبد مناف دا روکانا او دا عبد مناف پا منس کے دری واسطی دی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا عبد مناف نیکا پا منس کے دری واسطی دی دا قریشو ندے او دا مکی دمر مشہور پالوان دے چه دا نظیر او ثانی پا مکہ کے نو او چاہتے نا میدان نو گٹھرے رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په شابانه دا الله جل شانه لاست او دا سه پیغمبر دی چې سید الرسل خاتم النبیین د ټولو انبیاء او سردار او لا تړي الله جل جلاله او رکانه خپل قوت او طاقت تغاوره او دا د الله مخلوق ته رکانم د خدای مخلوق ته دغه قوت او طاقت هم د خدای مخلوق ته او الله جل جلاله مخلوق نه دی هغه خالق دی داغه په قبضه قدرت کې هر څه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت ورکو چې مسلمان شه نو دی وته وی چې ال مسلمانېږم چې خوشتي را سره وکي خوشتي او چې درو پر ظلم نو بیا اسلام قبلو هغه ته پته و چې د مال شي را ورزول خپل طاقت تغاور رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل ډیر خدا دا سه بهر دو پد بصیرت ملو شي دا الله رسول روکانه په غشتای شل نو پیغمبر علیه السلام اوچت کو پزمکه کې خود او شای وته لګول لکه سړی چې گازر یا مولای پزمکه کې هغه پهلوان سترګې بقره است چې دا سوش ته وای چې بیا کو دغه پوه نه شو ټیک ته بیا کو بیا هغه سره ورزول بیا په دریم ځل باندې بیا کو بیا ورزول بیا هغه پوش رسته شو الله جل شانه خالق ته او محمد رسول الله دا الله پیغمبر دی او غي سید الرسل جو کړه د خاتم الانبیاء او دا الله جل شانه لار ترابن کوي الله پاک هر ځای کې مدد کوي مخ کې د سمره کسانو د پیغمبر علیه السلام په امت کې د سمره مدد کړي رکانه پوش په دې وخت کې ایمان را نړو بل موقع باندې بیا رکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مه ته ورلنه وتوي پیدا مخامخ ونه چې ولاړ ما ته سنخه وخیا نظر باندې ایمان راړم دا الله رسول وته فرمایل چې د مخامخ ونه چې ولاړ د کدا ما څخه راشي نو بیا مسلمانې کې وچه او بالکل ولاړ ونه و منډي پزمکه کې خخته جړې خخې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته اشاره وکړه نو هغه ونه نیمه را روانه شو نیمه باغ ځای ولاړه ده داسې اوږده په اوږده نیمه نیم منډ نیمه جړلې نیم خاخونه دی را روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته راغی نو دی ورته وایي روکانه چې دا خو دی لویه نښه ماته وښوله داسې خو ما چاته نه دي لیدلي خو اوس ایمان در باندې الله راړم چې دې ته ووایي چې دا واپس لاړه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې واپس لاړه شه هغه لاړه خپلې حصې سره یو ځای شوه پوره ونه شوه بیا هم ایمان رانه بیا د مکې مکرمې د فتح په موقع سن 8 هجري کې دی په مسلمة الفتح کې دی هغه کسان چې کوم د فتح مکې په موقع مسلمانان شوي دي نو روکانه هم په هغې کې مسلمان شوي دی رضی الله عنه ترمذی شریف کې د روایات شته بعضې صحابه دي د هغې روایات نشته بعضې صحابه دي د هغې نه یو روایت دی لکه عبدالله ابن زید ابن عبد ربه رضی الله عنه صحابي دی د ده نه صرف یو حدیث روایت شوی دی د اذان بارک بعض صحابون دو درې احادیث دي بعض نه کم بعض نه زیات ډېرو کانونه هم روایت دي دنه دا روایت د زوی روایت کوي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوشتي کړې او د الله رسول سره غرزول زیرا پرزول ما دا به په فخر سره وی حالانکه
د انسان دا فطرت دی چې خپل ماته خپل کمزورتیا د چا په مخ کې نه ښکاره کوي، لیکن چونکې دا مقابله د الله د رسول سره او بیا یې وروسته په هغه باندې ایمان راوړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اشارو به صحابه کرامو ځان قربان کولو، نو بیا به د فخر په دې ګڼلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ما کشتي کړي او زه راغورځولې. دغه رکانه نه د طلاق په بابت کې هم روایت شته، ترمذي کې دی وایي چې ما ښځې ته طلاق ورکو، طلاق بات، طلاق قطعي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه غزرالم ما تپوس وکړو. بعضې مسلمانان دا دین ثانوي نمبر کې ګڼي، دویم نمبر د دین خبره چې کېږي هغه خبرې چې د پوهې خبرې وي د هغې کې لرې ناست او چې کله د پیسو د دنیا تذکره او د ګټې وخت راشي نو دی زمری د ټولو نه مخکې په هغې کې په خپله بیمارۍ هم ني، په خپل صحت هم ني، خرابېږي دي خراب نه شي چې پیسه ترلاسه شي. او دین چې کوم دی نو هغې ته ضرورت نشته. زما عزتمندو صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې یو ځل ایمان قبول کو بیا به د یو مسلې دپاره به لوی مسافت کول. یو صحابي دی حضرت جابر رضی الله عنه د بل صحابي نه د یو حدیث د علو سند دپاره د مدینې منورې نه شام ته ځي او د مدینې منورې او د شام په منځ کې په هغه زمانه کې د یو میاشتې لار وه. هغه زمانه کې به سفر په اعتبار د میاشتو د هفتو کېدو، د مکې او د مدینې ترمنځه د 8 ورځو لار وه او د شام او د مدینې ترمنځه د یو میاشتې لار وه. او یو حدیث ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم را رسېدلی او د هغې د سند د علو دپاره چې پکې راوي کم شي د هغې دپاره حضرت جابر رضی الله عنه عبدالله ابن انیس رضی الله عنه په شام کې پاتې کېدو هغه سره لاړو. د دې دپاره یې اوښ هم واغېشتو، تکړه مضبوط نه وی او په هغه باندې کجاوه هم واغېشته نه وي چې سفر اوږد دی او په هغې باندې زادره د لارې توخه هم واغېشته او بیا په هغې باندې سور شو او یو میاشت کې د شام هغه لار وواله چې هلته ورسېدو نو خپل غرض سره یې کار دروازه یې وټکوله. د عبدالله ابن انیس کور ورته چا وښولو، دننه آواز شو من بالباب، دا دروازه باندې څوک دی؟ دی ورته وایي جابر. وی جابر یم. وی کوم جابر؟ جابر ابن عبدالله. وی جابر چې د عبدالله زوی دی رضی الله عنهما. وی آو غزر راووتو. بعضې روایتو کې راځي زمونږ استاد شیخ عبدالفتاح ابو غده رحمه الله هغه کتاب لیکلی دی چې اهل علم څومره سختۍ برداشت کړي د دین د مسلې د معلومولو دپاره، د علم د زده کړې دپاره چې دی په سورلۍ باندې سور ورته وایي راکوشه راځه دننه، ورته وایي نه زما یو کار دی. وی ته خو دننه راشه. وی نه زه ځکه نه راکوزېږم چې هسې ني زما او ستا په منځ کې مرګ حایل شي، یا دواړه مړ شو یا زه مړ شم یا ته مړ شي، نو بیا به دا مسله دغسې پاتې شي. ما ته مسله وښایه. دا حدیث دی دا تا اورېدلی وی چې او ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خپله اورېدلی و. ده ته په 2 واسطو سره چا ویلی و، یو عبدالله ابن امیس په منځ کې واسطه و، یو بل څوک هغه واسطه یې ساقطوله. بیا یې ورته وایي چې زما کار وشو ځم مدینې ته، د شام نه بیا واپس مدینې ته را روان شو. لیکن نن سبا د دین د زده کړې دپاره یو سړی هغه تکیه لګولي مضبوط ناست کلک پروا یې نه چې ما ته د دې خبرې ضرورت دی. دا روکانه د طلاق مسله د خولې نه د طلاق ټکی راوته او بیا ګرځېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله طلاق مې ورکړی وی، طلاق بات یې ورکړی دی. وی الله یقینا دغسې دې کړي وی الله. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې کما غرت لکه څنګه چې تا اراده کړې ده طلاق بات دې ورکړی د طلاق بات هغې ته وایي چې هغې کې نکاح ماته شي. وایي چې بس بیا دې نکاح ماته شوي ده همدغسې ده. دا روایت هم د روکانه نه دی. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې روکانه چې د هغه مقابله چا نه شوه کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راوغورځولو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې ډېر واقعات دي داسې